حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته چا یو دغه ولمساو یو جینۍ ولمسوله خدایا یو جینۍ ورته چا ولمسوله وی لاړ شه د امام ابو حنیفه تیر باسه هغې ورته ځان ډولې کو ډېر زیات یې ځان خشته کو دومره ځان ښکلې کو بلا و سینګار کې راله امام صاحب ته هغه ورته نظر نه کړ بیا لاړه وایي څه چلو شوي ګوري م راته بیا چې یو څو ځله راله امام صاحب ورته ګوري نه حالانکه ښکلې جینۍ انتخاب یې وله کړو چې د امام صاحب خطا کړ عالمانو دشمنان خو په هره زمانه کې شته د خدای نه چې څوک نه یېرېږي د ملا دشمن ما ته بعضې خلک وایي بعضې خلک علماو پسې خبرې کوي کنځل کوي مې دې په اړه کې د خدای یاره نشته چې د خدای یاره نشته نو بد دا ګیله ترې مه کوه ولې ملا دوی ته څه ښایي عقیده ورته ښایي د پیغمبر ورته ښایي خدای ورته ښایي چې یو انسان په تا خدای پېژني پیغمبر در باندې پېژني تا ته د دیني او اسلامي اخلاق ښایي قرآن درته ښایي تا د خدای سره جوړ پیدا کوي ستا د پیغمبر سره جوړ پیدا کوي دا چې نن لګیا یم دوا په دې کې څه غرض دی ځکه چې ستاسو لونه په حیا کې پاتې شي تاسو په حیا کې پاتې شئ خدای غضب در باندې رانشي زه سلام سره پاره چې دا خشته جنکۍ ښکلې وجود بلا دوزخ ته ونه غورځوي ته به بل مرګ دې روانې دوزخ چې دې نه بچي دغسې هر ملا لګیا دی نو چې ملا دا خواري در سره کوي ستا او د خدای جوړ پیدا کوي او دې لپاره کوي چې الله را دې مخلوق نه خوشحاله شي د الله پیغمبر را دې مخلوق نه خوشحاله شي ته بیا هم ورپسې کنځل کوې نو تا کې د خدای یاره نشته که هسې په خولې خدای منې نو هسې په خولې قیامت منې نو قبر منې د پیغمبر وارث پسې کنځلې کوې بدې ورپسې وې دا د خدای هسې رواجي خبرې تاسو روانې دي د خدای نه یاره چې راله هر څه به ټیک ښکاري نو بیا ورپسې راولېږل ډېر زیات یې ورته بنه سینګار وکړو نو چې ورته وایي ښځه ورته وایي ابو حنیفه صاحب ته وایي د کله نه لوڼې شوې وې ما راته ځان څونه خشته کړی دی نرمې پستې خبرې در سره کوم چې ته ما ته وګورئ ته ما ته متوجه شې کوشش کوم یعنې اوس قصه اوږده ده ما راته مختصره کړله چې زه کوشش کوم چې په کومه طریقه زه تا په خپل جال کې ونښلم او ته ما ته وګورئ لاسونه د تړقوم پې د تړقوم وایي خبرې در سره نرمې پستې کوم ځان مې راته خشته کړی دی تو پېغله جینۍ یم تا کې خواهش نشته د کله نه ته لوڼې شوې امام صاحب وایي چې د کله نه ته بربنډه شوې چې د کله نه تا نه حیا پورته شوې هغه وخت نه